الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیہ السلام د سیرت سلسله وار درس چې نبی علیہ السلام ته پایچا ورکړو. نبی علیہ السلام ابتداءً د خپل مور بیبي د حضرت آمنه او بیا بعد کې د صوبیه چې هغه د ابو لهب وینځوا او بیا د عربو د دستورو چې کومه هغه شرفا او خاندانونو کې به کوم ماشومان به پیدا شول، نو ابتداءً به هغې دا طریقې کار چې هغه به دیهاتو ته بانډو وغیره ته دې ته به لیږل، ولې چې د بانډو ابو هوا وغیره هلته هغه هم صفا وي، خوراک نورو خلکو په نسبت سره هغه عمره بهتر وي. نو دوی به دا خپل ماشومان هغه به یې لیږل دغې دیهاتو ته. او بله وجه دې کې دا وه چې دوی هغه خپله ژبه هغه خالصتا عربي هغه زده کړي، یعنې فصیحه ژبه هغه خو عربي عمره ده، خو چې دوی په دې خپله ژبه کې نورې ژبې هغه یو ځای نه کړي، مکس نه کړي. نو د نبي علیه السلام او دکه رنګې د نبي علیه السلام چې په کوم کال پیدا شوي دغه رنګې نور ماشومان عمره نو دې عربو به دا لیږل د دې دپاره چې دي هغه ژبه خالصتا هغه زده کړي. ځکه چې نبی علیه السلام یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته ویل الله رسول ستاسو دا زبان چې کوم دی نو دا انتهایی فصیح دی، یعنې دا ژبه مو ډېره زیاته ده فصاحت واله ده. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې اول خو زه قریش یم او بیا ما د بنو سعد هغه پیس کړي، یعنې مطلب دا چې زما کفالت او تربیت هغه په بانډو کې شوی دی چې هلته کې خالصتا هغه ژبه وي. او نو دغه دستور دا د عربو د خلکو چې د بنو سعد او په دغه کال باندې وي انتهایی کات سالي وه، نو د بنو سعد نه د بني سعد څخه خلک هغې رالل مکې ته رالل چې دلته کې مکه کې کوم ماشومان هغه پیدا شوي دي او دغه زنانه بوځي ځان سره او د پی هلته هغې ته ورکړي او بیا به د دې خلکو نه څه ناسو هغه به دوی ورته د هغې په بدله کې څه پیسې هغه به ورکړي چې دا به هغې د خپل ضرورت موافق هغه استعمال کړي. نو دغه د بني سعد د قبیلې نه خلک رالل او وی هر یو کس په چې کله راته او د نبي علیه السلام آمنې کور ته به راته او د نبي علیه السلام دیدار به یې وکړو او دوی به ورته به وویل چېره دا یتیم دی، نو بس هر یو به د هغې نه هغې خو به د دې دپاره کول چې موږ له به دې په بدله کې څوک څه راکړي، چې دی یتیم دی نو موږ له به د دې په بدله کې څوک څه راکړي. حالانکې هغه یتیم نو چې هغه د یتیمانانو ملغلره و هغه در یتیم احد، یعنی نبی علیه السلام. او دغه خلک رالل ټول خلک هغه د نبی علیه السلام په کور باندې د آمنې په کور باندې، خو چې کله به اندازه شو چې دا یتیم دی نو هغه به فورا د هغې نه لاړل. تر دې پورې حالانکې دا خو هغه پیغمبر چې د کیسر او د کسرا هغه خزانې الله تعالی د دې پیغمبر په لاس کې هغه ورکوونکي دي. او دکه رنګې چې څومره عمره د ځمکو د اسمانونو بې شماره خزانې دي هغه عمره دې پیغمبر ته هغه ورکوونکي دي. نو په دې وجه باندې وایي چې رب العالمین دا د چا دپاره غوښتی و؟ هغه د حلیمه سعدیه دپاره غوښتی و چې دا به حلیمه سعدیه ردي هغه به کفالت کوي. نو حلیمه سعدیه هغه په خپله باندې خپل واقعه بیانوي چې موږ را روانو موږ سره یوه خره وه او دکه رنګې موږ سره یوه اوښه وه او زه خپل ځانې دومره کمزورې وم، یعنې زما خپله دومره پی نه وي چې هغه خپل بچي ته ما یو څاڅکی پی ورکړی، ځکه چې دومره زیات د خوراک د نه کولو په وجه باندې او د خوراک د نه موندلو په وجه باندې به ټوله شپه چې کوم دین وي دي ماشوم به ژړل او موږ به هغه څه کوو، موږ به کلارو چې خو هلته کې خوراک خو څه ونه. نو په دې وجه باندې هغه به یې موږ راللو
او موږ د نبی علیه السلام کور ته راللو چې کله د نبی علیه السلام کور ته راللو دغه نه چې هغې وي دا یتیم دی لاړل په نورو کورونو باندې وګرځېدل او چې کله واپس شول نورو خلکو هغه خپل هغه ماشومان وموندل هغې د خلکو ماشومان هغه خپل بچي ورته هغه ورکړل خو چې کله حلیمه سعدیه د خپل خاوند سره او د خپل زوی سره واپس کېدله خالي لاس وه هغې دا محسوسه نه کړله خپل خاوند ته وي چې زه نه دا یتیم به راولم الله تعالی به د ده د وجې نه زمونږ برکت په راکړي نو ګوره دا وایي تلې د برکت د حاصلولو دپاره وه او حدیث قدسی کې راځي الله تعالی فرمایي چې زه د یو بنده چې څنګه هغه په ما باندې ګمان کوي د هغې موافق د سره معامله کوم نو په دغه نیت باندې دلاله چې الله به راله په دې کې برکت واچوي نو په دې نیت باندې وی لاړلم او دغه ماشوم هغه مې راواغستو او خاوند ته مې دې نه مخکې وي چې رکه ستا خوشحاله نو زه به د یتیم ماشوم د دې به بوځو هغه ته مې چې بلکل ورشه راواله چې څنګه دې خوښي هغه شانتې وکړه او کېدای شي په دې کې موږ الله تعالی خیر او برکت هغه واچوي نو دغه د خیر او د برکت هغه دی چې کم نیت وکړه الله تعالی ورته دوره خیرونه او برکتونه ورکړل چې د هغې څه انتها هغه نه وه او چې کله حلیمه سعدیه دا د برکت دپاره لاړله او چې یاره دا بچی به ځان سره د برکت دپاره بوځمه الله تعالی د هغې په مطابق باندې په هغې باندې هغه برکات د برکتونو هغه دروازه په هغې باندې کلان کړله او چې کله د بنو سعد هغه ښځې هغه واپس کېدلې او د واپس کېدلو سره هغې تمه د مخلوق نه وساتله او حلیمه سعدیه تمه د خالق نه وساتله په دې وجه باندې چې څوک تمه د خالق نه ساتي دا انسان به ناکامه نشي او کوم انسان چې تمه د مخلوق نه ساتي څه وخت به له مخلوق ورکړي خو هغه به بیا د ذلت سره وي او چې کله الله دله درکړي نو هغه به د عزت سره وي نو دغې ټولو خلکو تمه د مخلوق وکړله او حلیمه سعدیه تمه د خالق نه هغه وکړه چې الله تعالی به موږ له په دې بچي کې برکت واچوي نو حلیمه سعدیه په خپله باندې وایي چې کله ما دا ماشوم یعنې نبي علیه السلام غېږ ته کړو چونکې د دې نه وړاندې زما په سینو کې یعنې زما په بدن کې پای نه وي او چې کله ما د غېږ ته کړو نو د نبي علیه السلام هغه برکات زما په بدن کې دومره رالل چې زما بدن هغه د پایونه یعنی سینې زما د پایونه هغه څه شولې هغه الله تعالی ډکې کړلې تر دې چې نبي علیه السلام او چې کوم د حلیمې خپل زوی و یعنی د نبي علیه السلام رضایي ورور هغه ترې نه ومهه څه وکړل هغه ترې ومهه په مړه خېټه باندې هغه پای وسکلي او دغه رنګ وي چې کله راللو نو هغه اوښه چې هغه به څه وه یعنې چې د هغې ومهه د هغې په هغې کې دومره پای نه وي چې هغې نه موږ پای استعمال کړی وي چې په هغې باندې موږ چېرته یوه شپه آرام تېر کړی یعنې په مړه خېټه باندې مو خوراک کړو وایي چې کله هغه موږ پاسولله وایي د پاسېدلو سره هغه څه وه هغه د هغې غلام هغه د پایونه ډکه وه او دکه رنګې دې شپه تېره کړله او چې کله سهار شو نو وی ما ته وی د خپل خاوند راته ووی چې ای حلیمې پوه شه چې قسم یعنی دا بچی د ستا دپاره یعنې قسم دی چې دا بچی د ستا دپاره مبارک وي حلیمه ورته څه فرمایي هغه ورته وایي چې په الله مې دې قسم وي یعنې په یقین سره یې ورته دا ووایي چې ما یعنی زه دومره پوهېږم چې البته د برکت دپاره زه یعنی د الله تعالی نه د برکت دپاره زه برکت امید ساتم چې الله تعالی به د دې بچي د برکته به موږ الله تعالی هر څه راکوي او چې کله بیا د قافلې د واپس کېدلو وخت راغی د بنو سعد چې څومره د بني سعد څومره ښځې وې زنانه وې هغې واپس شولې او چې هغې واپس شولې هغې لا په لاره باندې وې او دوی رالل دي هغه خپله اوښه هغه پاسوله هغې باندې نبي علیه السلام او حلیمه سعدیه چې کومه ده هغه ده او د هغې زوج دی او د هغې زوی دی هغې په دې خپله خره باندې او په دې خپله اوښه باندې سواره شول او راځي حالانکې دومره تیز لکه د برق په رفتار سره د بجلی په رفتار سره دومره دا په تیزو باندې را روانه وه نو دا څه وایي هغوی چې کله دوی د اوښه به د هغه غاړې راوستله نو دا به یې د چابک په زور راوستله یعنې د لښتې په ډنډې په وهلو په زور به یې راوستله اوس چې د دې غاړې تله نو اوس د دې غاړې خو پې نه دواړو جهانو سردار چې کوم دی نو نبي علیه السلام هغه سورلي خو هغه ده نو چې سورلي هغه ده چې سورلي داسې وي نو گویا کې الله تعالی به دې سورلی له هغه طاقت ورکوي نه لازم خبره ده نو چې کله به دې مخکې شول نو دې خلکو به وي چې دا هغه دغه حلیمه ده
چې دا خو راتلل او دا زمونږ نه ټول وروستو وه، د دې خپله په بدن کې طاقت نه و، د دې په دې سورلی کې طاقت نه و، او د دغې سورلو د طاقت نه دې کې یاره دا طاقت څنګه راغی؟ حالانکې هلته کې خو ته دا پته نه وه چې دا برکات ټول دی ماشوم دی چې هغه نبی علیه السلام دی، او نبی علیه السلام گویا کې د هغه شان څه دی؟ هغه ډېر اعلی دی او ډېر ارفع دی. او بله واقعه دا ده چې کله به وي حلیمه سعدیه هغه وایي چې موږ به کوم طرف ته دا ګړې چیلی هغه به وشړلې، نو زمونږ او دوم انتهایي کاتسالي وه په دغه کال باندې، او د ګړو چیلو چې موږ په کوم طرف باندې وشړلې د نبي علیه السلام د برکاتو د وجې نه به هغه ځای نه زمونږ هغه ګړې چیلی هغې به ځان موړ کړو، او هغې به خو یعنې تر و تازه به راللې، ځان به یې موړ کړو او هغه به راللې، او د نورو خلکو هغه به هغه شانتې کمزورې وي، ولې کاتسالي وه. نو بیا به دغې خلکو وي چې وګوره چې کوم ځای کې دغه حلیمه سعدیه د بیزي ګړې چیلی سړي دي په کومه لار راتېر شي، نو خلکو به وي یعنې خپل شپونکي ته به وي، خپلو بچو ته به وي چې چا به دا ګړې چیلی سرولې، تاسو په دغه لاره باندې ځئ چې دي اومه په لاره باندې مړې راځي. د هغې نه باوجود اومه د هغې خلکو هغه به څه وي؟ هغه به کمزورې وي، هغې کې به پای وغیره نه و، او حلیمه سعدیه چې د دې څومره څاروي او څومره ګړې چیلی وي هغه به وایي چې راللې، نو هغه به د هغې غلام چې هغه به د پایو نه ډکې وي. دا وجه څه وه؟ وجه دا وه چې الله تعالی د دې په کور کې پیغمبر هغه د رضاعت په شکل باندې چې حلیمه سعدیه کور ته راوستلې، د هغې برکات دومره سیوا و چې هغه برکات انسانانو ته خو پرېږدي چې الله تعالی دې ځناورو ته اومه د وښو په ذریعه باندې هغه څه کړو؟ میسر کړي او زیات کړي ورته. او همدغه رنګې چې څومره اومه وي هغه به د خلکو دا ګړې چیلی به وي، نو هغه به په واپسۍ کې هغه شانتې نه وي چې څنګه به د حلیمه سعدیې هغه وي. او دقه رنګې پوره تر 2 کالو پورې حلیمه سعدیه نبي علیه السلام د خپل ځان سره هغه ساتلی دی، او 2 کاله بعد یې حلیمه سعدیه هغه محمد هغه واپس راوړی دی او خپلې مور ته یې ورکړی دی. انشاءالله باقي حصه به په بله ویډیو کې انشاءالله هغه نشر کېږي. الله دې موږ او تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.